دوستانو د سحر وخت دا ډیر زیات قیمتي دی. د سحر مز همیشه د سحر مز کوئ، پرېنږدئ. که ژوند کې برکتونه غواړئ، په ژوند کې خپل په مال کې په کور کې برکت غواړئ، نو د سحر مز همیشه کوئ. سحر وخت کې الله جل شانه د دې امت دپاره د برکتونو وخت چې دی هغه د سحر ایښی دی. نبی صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلی ده چې یا الله زما امت دپاره د سحر ټیم کې برکت واچي. او نن د سحر وخت موږ تاسو ټول په غفلت کې اخته، ځکه خو په کورونو کې برکت نشته، په پیسو کې برکت نشته. ځکه مخکې به خلکو چې دی په 1000 روپۍ باندې د لکاو کارونه کېدلل، او نن چې دی زموږ په لکاو پیسو باندې زرګاو کارونه نه کېږي. کارونه پاتې وي، پیسې ختم شي، برکت نشته. که ډېرې روپۍ وي هغه داسې طریقې سره ولګي چې موږ ته اړو پته هم ونه لګي. هغې وجه څه ده؟ موږ تاسو ټول د برکت وخت په غفلت کې تېرو، او هغه د سحر د مز وخت دی. سحر مز له چې یو انسان پاڅېده او د سحر مز نه بعد د صورت یاسین وي، ټوله ورځ به الله جل شانه د ده د کارونو ذمهواري اوچته کړي. په هغې کې به برکت وي، خوشحالۍ به وي، په هغې کې به دته سکون میلاو شي. یو سړی و هغه به صرف په ګاډۍ باندې چې دی غوزان خرڅول. غوزان لږ وخت چې خلکو وکته هغه ډېر زیات مالداره شوی و، کوټې اغوستې وي، ګاډي اغوستې و، یو غټ مالداره شوی، کروړپتي شوی. چاته نه تپوس وکړې سړی دا لږ ونې وخت کې ته دومره مالداره څنګه شلې؟ لږ ونې وخت کې دومره مالداره څنګه شلې؟ وخت دې لږ وشه او غوزان به دې خرڅول او دومره مالداره شلې؟ هغه وی ما یو دعا خپل د ژوند حصه وګرځوله، همیشه ناستې ولاړې په ګرځېدو باندې اقه یو دعا به مې ویله، 3 کارونه به مې کول. 3 کارونه دا ما ژوند کې نه دي پرېښي. 3 کارونه. یو سحر مز نه بعد همیشه ما صورت یاسین ویل، همیشه سحر مز نه بعد صورت یاسین. او دویم د سحر مانځه نه بعد به مې وزله دا دعا ویله، او د ماښام مانځه نه بعد به مې وزله دا ویله، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا هغه دعا ده کوم چې موږ په اودس کې وو. د اودس په منځ کې دا دعا ویل مسنون دی. څوک چې وزله سحر ووایي، څوک چې وزله ماښام ووایي، الله پاک بې غریبي ختمه کړي. او د ماښام مانځه نه بعد ما صورت واقعه چې ده همیشه به مې سوره واقعه ویله، دا مې چېرته نه ده پرېښې. دا 3 عملونه ما خپل د ژوند حصه وګرځول، همیشه به مې دا کول. نو الله جل شانه زما غریبي هغه ختمه کړله، او لږ ونې وخت کې چې دی زه یو غټ مالداره جوړ کړم. نو دا وعده هر انسان سره ده. 3 اعماله دا د کامیابۍ اعمال دي، دا د برکتونو اعمال دي. چا چې دا 3 اعمال همیشه په ژوند کې وکړل، د سحر مانځه نه بعد صورت یاسین همیشه وایه، د ټوله ورځې کارونو ذمهواري به د الله جل شانه په لاس کې، او هغې کې به بیا برکتونه وي. او بیا دا دعا چې د وزله سحر وایه، وزله ماښام وایه، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او د ماښام مانځه نه بعد همیشه سوره واقعه وایه. یقین وکئ کوم خلک چې سوره واقعه وایي دی به چېرته نه غریب کېږي. د ده په پیسو کې به برکت وي، د ده په مال کې به برکت وي، د ده په کور کې په رزق کې به برکت وي. خپل بچو ته وښیئ، خپل زنانو ته یې وښیئ، همیشه دې دا وایي. سوره واقعه همیشه د ماښام مانځه نه بعد وایه. په کور کې به برکتونه وي، ژوند کې به برکتونه. نن موږ تاسو ټول د قرآن نه لرې یو، ځکه موږ پریشان یو. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر. هم موږ قرآن پرېښده، بس موږ چې د ناکامه شلو، ذلیله شلو، خوار شلو. مخکې به چې کله د مسلمانانو په کورونو کې تلاوتونه کېدلل، سحر وخت کې به د تلاوتونو
اوازونه بچو به تلاوت کو، زنانو به تلاوت کو، سړو به تلاوت کو د قرآن. برکتونه او خوشحالۍ وي په ژوند کې، کامیابۍ وي، د مرګ نه وروسته د کامیابو اعلانونه شوي. لیکن موږ تاسو قرآن پرېښی دی. نن په یو کور کې په سهار وخت کې تلاوت نه کېږي، ځکه سهار وخت ټول وده پراته وي. څنګه به برکت راشي، خوشحالۍ به څنګه راشي. سهار چې دی د برکت وخت دی، هغه برکت وخت موږ په غفلت کې تیر کړو، نو څنګه به کور کې خوشحالۍ راشي، څنګه به زندګۍ کې سکون راشي، څنګه به کور کې په رزق کې برکت راشي. هر طرف ته د تنګۍ شکایت دی. هر انسان وي زما پیسې نه پوره کېږي، زه ګټم، همیشه زیاتې ګټم، زیاتې خرچه کېږي، کارونه بقایه وي، پیسې ختمې شي. هغې وجه څه ده؟ موږ نیک اعمال بند کړلي، قرآن تلاوت بند کړلی. نن کور کې قرآن همیشه بند پروت دی، نه دی کولاو شي. نن هر ګناه دپاره موږ سره ټیم شته دی، نیک اعمال کولو له ټیم نشته دی، قرآن ویلو له ټیم نشته دی، مونځ کولو له ټیم نشته دی. ځکه خو هر طرف ته پریشانۍ دي، سکونونه نشته دی، نفرتونه دي، محبتونه په کور کې نشته دی. نو چا چې دا درې کارونه وکړل او دا یې د ژوند حصه وګڼل، نو یقین وکئ د ده غریبي به الله جل شانه خپل فضل او رحم سره ختمه کړي. خصوصا زنانه دې دا درې کارونه مستقل کړي، په کور کې به ستاسو برکت راشي. یو د سحر مانځه نه بعد سوره یاسین ویل همیشه، یو دا وزله دا دعا ویل ماښام او سهار، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. او یو د ماښام مانځه نه بعد سوره واقعه ویل همیشه، دا د ژوند حصه جوړه کړئ. دا چرته هم دا درې کارونه پرې نږدئ. تاسو لږ وخت دا عمل وکئ، یقین وکئ ستاسو غربت، ستاسو زندگی به الله بدله کړي، غربت به دله ختم کړي.